عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد کے وہ بابنا مخکې ویلي شوي دي۔ د زناتم باب دی او د باب عنوان دی باب لعن الله من لعن والديه۔ د الله لعنت په هغه چا باندې چې هغه د خپل پلار مور هغې ته کنځل کوي او د هغې باندې لعنت کوي۔ لام عین و نون شړلو ته وایي، طرد لرې کول، د رحم نه محرومول۔ دې لپاره عربی کې استعمالیږي لفظ د لعن۔ یو پښتو کې خلک لعنت کوي، هغه جدا د کنځلو مفهوم کې استعمالیږي، خو کله چې مونږ د الله د طرف نه لعنت وایو یا په یو خاص صفت یو خبره باندې لعنت وایو، نو د هغې مطلب دا وي چې په دې کار او صفت باندې انسان د الله د رحم نه محرومه کېدی شي او دا سړی الله د خپل رحم نه لرې کولی شي۔ دې لپاره حدیث کوم چې امام بخاری رحمه الله پیش کړی دی هغه د ابو الطفیل مشهور روایت دی، صحیح دی، د صحیح مسلم حدیث دی۔ د حدیث بنیاد اول خو په دې باندې دی چې د بعض خلقو خیال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی رضی الله عنه ته څه بعض خاص علم ورکړو او هغه علم داسې دی چې هغه بل صحابي ته د الله رسول نه دی ښودلی۔ دا یو عام کنسپټ اوسم دی او تیر زمانه کې هم چې کله خوارج پیدا شو روافض ناغیم دا یو عام خبره خوره کړه چې بعض خاص علم داسې دی چې د الله رسول صرف علی رضی اللہ عنہ ته ښولی دی، بل چاته نه دی ښولی۔ په دې بنیاد باندې خلک د عجیبه عجیبه خبرو قایل شوي۔ ابو الطفیل اول خو هغه د دې خبرې وضاحت کوي چې د سیدنا علی رضی اللہ عنہ نه تپوس وکړی شو چې آیا صدا سے علم شته دی چې دا الله رسول یوازې تاسو له درکړي بل چاله نه ورکړي؟ اصل کې دین داسې شی نه دی چې هغه چا نه پټ پاتې کړی شي۔ حکم دارې د قرآن مجید چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ پیغمبره تا ته چې کوم دین موږ درکړی دی نو دا به ټولو خلقو ته رسوي۔ ټول خلق دا مطلب چې کوم ځای پورې ستا آواز رسي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز هغه مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې افرادو ته رسېدی شي، نور خلقو ته نشي رسېدی۔ په دې وجه صحابه کرامو چې کله دین زده کړو نو دا د هغې اوس ذمه داري وه چې هغې دا دین نورو خلقو ته ورسوي، چا ته چې نه یې رسېدلی۔ دغه شان تابعین مسلمانان پیدا شو،
ताबीन और जिम्मेदारी उस दावा कि अगीदा दीन नूर खल्क तौर से तो दे तरीका बांधे अगर दीन दा अल्लाह दुनिया के खोश दा मतलब न रहे चिनन पर हर मुसलमान के अंदर फर्ज दा चिरे हर दे तो दीन और सही दा इंसानी बस खबर न इंसान ना नहीं बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तोले दुनिया तो नहीं रसूल अगर चिदा कुरान हुक्म जी बल्ले तो मतलब दाए चिकम खलक सा खबर औरी तो खबर दागी वक्त की पदे वजह करे चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज को और हज लोया खुतबे हुएला नवे फरमायल चे खल्को दा अल्लाह दीन अगर तास तमा जरूर रसो तो न रसो हल बल्लगतो व नसहतो लटोले वेल चाओ तासु दा अल्लाह दीन रो रसो मकसद दाए चे इंसान खपल वसाइल में इस्तेमाली और कम सिजुना चे अदब पर देर इख्तियार के राजी तर आगा जे वदे दीन रसई दे मुकल्लफ ने दे खबरे चे दे पर दुनिया के हर फर्द दीन रसई ता मुमकिन न इंसान न पार इस्लाम ब्या दावती दीन दे नागदारे चे यो सड़े पर कम किली गिरे तो देव पाए किली के दा अल्लाह दीन खोरे दे तरीके सरा दयो किली नवा बल किली तो दीन रसी ना बल किली की चिकल मुसलमान पैदा की अरीबम दा अल्लाह दीन खपल किली के खोरे और दे तरीके सरा दक्कलो न बदा अलाको दलशी दालाको न ब्याला जिल्लो दलशी ब्या मुल्को दलशी तरतीब दागेर शरीयत दगल दबार केफ दा अल्लाह दीन रसूल दायो फरीजा और दा फरीजा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरस्तो दा उलमा होगा दा फरीजा दा आवाम न दा उलमा फर्जी चागी दा अल्लाह दीन बखपलो वसाइल मुताबिक अगफूर की चागो दे वाली मोला दे फशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म दारे चे बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिक ताता जिस्ता रब द तरफना कम हुक्म दरकड़े शे दावर सो बेलाम गैन रसूल तो तबलीग माने दीन रसूल पदे क्या चाह मुसलमान इख्तिलाफ नहीं करे कि दीन दे चाहते न रसी दीन रसूल न पैगम्बरम जिम्मेदारी हुआ और दीन रसूल नंद उम्मत मुस्लिमा के द उलमा व फरीज़ा तब या फरमाई के बिल फर्ज ता यो हुक्म मोन रसो बिल फर्ज टोल दीन देव रसो यो हुक्म दे प्रेखे दे बिल फर्ज तो फमा बल्लगत रिसालता अकम चिता रसूल दे नागम कल आदम दे यानी दीन से खबर व पट न बादी की द दीन हर खबर व उम्मत रसवल बगारी पदे वजह दा जहन जोड़वल चना बाज खबर अम्याव तनु खोल बगार या बाज खबर आम कोल री बगार दा शायद देखल को कुरान न देवेले कुरान चू हुई नबी आदा खबरें न गई मतलब बाज खल को ख्याल ना हो कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा अल्लाह रसूल अगला सबाज अहकाम दा से वर कड़ी दी चाहे अग पूरे खास कड़ी दी बल चाहते न खोली दा गलत जहनियत ननम दबाज खल को ख्याल ना रहे चाहे तसव्वुफ सबाज सिलसिली दी चदाद सैयदना अली त रसूलुल्लाह खुदले बल चाहता दा नए मालूम और दा तालीम अग पूरे खास करो दा किस्म खबरें दा दरवाफिज हुई दा खवारिज हुई मुसलमान अहले सुन्नत दा किस्म खबरें न गई दा अल्लाह रसूल द दीन हिस्स खबरा द चाना पटकले न अगे टोल सहाबे किराम तो इरशाद रसूल तपोस से उकले शदागना चाया तासर दाए सश्तरे नागी फरमायल चिन्ना दाए से दीनी खबर है निश्तरे चदा अल्लाह रसूल यवाज मुंतकली और बल चेते नहीं करे ब्याग दखपल
تورې د تیکي نه یو کاغذ راوباسه، یو صحیفه راوکړه. صحیفه یو څو پاڼو ته وایي، او دا ښکاره چې په هغې زمانه کې کاغذ څه داسې نه و چې هغه د کتاب په شکل یې او د تورې په تیکي کې د هغه راځي. انسان کې یو بنیادی چیز دی کامن سینس، چې د تورې تیکي نو پای کې د تورې سره سره به څومره کتاب کې ښودی شي، 6 جلده که 25 جلده. خو څه معمولي غوندې پوسټې کې وایي هغه اکثر د اوسۍ د سرمنې نه یا د هغې د جهلۍ نه به هغې جوړول سیز. پای کې یو 2-3 حدیث یې لیکلي دي، 2-3 هم نه دي د حدیث کې، خو یو حدیث دی صرف چې دا یو حدیث دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه ما اورېدلی دی او ما لیکلی دی. د حدیث باندې چې سوچو کې د الفاظو باندې نو دا معلومیږي چې صحابه کرام بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لیکل. کوم خلکو چې دا رائے پیش کړي د دې زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی و چې زمانه حدیث ملي نو دی یو حدیث ویل نورې نه دی ویلي. بیا پکار راځي چې سړی د حدیثو ټولو ذخیره باندې نظر وساتي. مسلمانان چې کله اول مسلمانان کېدل، ایمان اول قبلو، نو که تاسو تاریخ لستی د عربو نو دا غریبانان اکثر به علم وو، دی کې لږ خلکو چې هغې لیکل ورتلل، فهم پویا پکې ډېره کم وه. په دې وجه هغې قرآن او حدیث کې فرق نشو کولی اول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام اول کې ویلو لا تکتبوا عنی غیر القرآن، معنی صرف قرآن لیکئ بل څه مه لیکئ، دې لپاره چې قرآن او حدیث ګډ وډ نشي. وروسته چې کله صحابه کرامو کې پوهه راغله، هغې قرآن او حدیث پیژندل شروع کړل، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اجازت ورکړی دی. او د هغې دلیل سنن ابي داود کې موجود دی چې سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرمائی چې ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لیکل. یو ځل زه قریشو منې کړم او ما ته ویل چې مه لیکه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی، دی کله غصه کی او کله نرمۍ کی، سهولت کی، او د غصې وخت کې سړی څه ګړې وړې وایي. هغه وایي چې دا اعتراض ما ته لږ معقول ښکاره شو، بیا ما حدیث نه لیکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم چې حدیث نه لیکم، نو ما نه تپوس وکړو چې ولې نه لیکم، نو ورته وجه وویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ژبې ته اشاره وکړه، هغې فرمایل چې د دې نه د غصې په حال کې او د عام حالت کې سوا د حق نه بل څه نه روزي. اکتبو لیکه. دې کې فرق واضح شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عام سړي په منځ کې، چې د پیغمبر د غصې په وخت کې هم د هغه عقل بې ځایه کېږي نه، د عامو انسانانو عقل بې ځایه شي. ځکه عام انسانان قهر کې او غصه کې هر څه ووایي، لیکن د الله رسول د هغه ژبې ته په دې باب کې عصمت حاصل دی. دا دلیل د دې دی. روا چې څه خبرې وکړې، دا ابن قیم رحمه الله علام الموقعین کې لیکلي چې د اسلام اول کې منع په دې وجه وه چې صحابه کرام هغې فرق نشو کولی د قرآن او حدیث په منځ کې. او چې کله فرق راغی، علم راغی، پوهه راله، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع نه ده کړی. دا یو لوی مستقل باب دی، په دې موږ ډېر بحثونه کړي دي. په دې محدثینو کې داسې محدثینو د حدیث خدمت دا ډېر لوی څیز دی. قرآن نه رسټو حدیث یو داسې څیز دی چې هغه د انسان د شفاعت باعث ګرځي. په دې وجه د دې علم امت مسلمه دې دپاره وخت به ورکوو. زموږ خلک وخت نه ورکوي. دی کله اخبار کې حدیث وویني، کله کتاب کې وویني دا حدیث دی، هر یو ته حدیث مه وایه. ضابطه دا ده چې کم سړي د صحیح حدیث د جمع کولو التزام نه یې کړی، نو د هغې کتاب نه حدیث مه بیانوئ. تاسو ضابطه دغه لیکلې محدثینو
लکه امام بخاری التزام د دې کړی دی چې زه صحیح حدیث جمع کوم. نو که دغه دی ته حدیث راوالی ټیک ده. دارنګه امام مسلم التزام کړی د صحیح حدیث. نو که دغه دی یو سړی حدیث راوالی ټیک ده، لیکن د نورو کتابونو کې به سړی جانچ پړتال کوي، او جانچ پړتال د عالم نه بغیر څوک نشي کولی. دا ضابطه سیوطي لیکلي او هغه لیکلي چې کوم خلک د استاد نه حدیث چا نه ویلي نو د هغې دپاره حدیث بیانول حرام دی. دا یو لویه درنه مسله ده، ډېره درنه مسله. اوس خو هر سړی چې کوم ځای کې حدیث وویني په اخبار کې دی ولې نه راغلی، دا هغه په مخه کړي جنرال یې اوچته کړي چې دا حاجي حدیث. حدیث ډېر ګران علم دی، ځکه هغه د سند پوهه غواړي، د ناسخ منسوخ پوهه غواړي، د غریب الحدیث پوهه غواړي. دارنګې دا پوهه هم غواړي چې قرآن سره تصادم یې خو نشته. دا پوهه هم غواړي چې دی کوم حکم دی دا منسوخ خو نه یې چېرته. دا ډېر مشکل علم دی، دا د هر چا کار نه دی. داسې محدثین تیر شوي دي چې کله به هغې حدیث لیکل قلم باندې، نا قلم چې به یې کله جوړو نو د هغې هغه پوستکي به یې نه غورځول، حدیث به پې لیکلی شي نو کله چې به قلم جوړو دا به د هغې هغه څیزونه به یې سنبالول او وصیت به یې دا کو چې کله زه مړ شم او ما په کومو اوبو وینځئ نو په هغې اوبو کې د دې سایه نه لږې صحیح واچوئ. هغه اوبه چې ګرموئ تاسو نو د قلم په دې ټوکړو باندې ګرمېږئ. لکه زمونږ یقین دا دی چې په کوم څیز باندې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لیکلي دي هغه د برکت باعث دی. او دا محض عقیدت نه، دا یو حقیقت دی. لکه د الله رسول هغه یو دعا کړې ده چې نضر الله امران سمع مقالتي، الله دې هغه سړی تازه او خوشحاله وساتي چا چې زما حدیث واورېد، هغه یاد کو، ضبط یې کو، واداها کما سمعها، او بل ته هغه شانته ورسو څنګه چې اورېدلو. دا ذمہ داری ده، هر حدیث مو بیانوي. ستا ذمہ داری ده، علماء کار ده. عالم چا چې حدیث ویلي، هر عالم حدیث نه ویلي. بشمیره خلک دي هغه علماء لیکن هغه د حدیث په سر خو نه پوهېږي. د بار کې فهمیت د حدیث ته معلومیږي چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ځان سره کم ځای لیکي. مونږ فرامین لیکو د نورو خلکو، باید چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین ولیکو، د هغې احادیث ولیکو چې دا د هغې ارشاد دی، دا ارشاد دی، دا ارشاد. پای کې څه لیکلي وو؟ پای کې لومړنۍ جمله دا وه فإذا فيها مكتوب، پای کې لیکلي وو لعن الله من ذبح لغیر الله. الله د خپل رحمت نه هغه سړی لرې کړی دی څوک چې د الله نه سوا د بل د نوم منښته کې څاروی لالی. اختر په ورځ کوم کسان چې وو نو هغې ته به زما بحث یادي چې د اختر په ورځ هر کال مسلمانان دا یو پریکټس کوي چې دې قرباني کوي. دا څه دپاره کوي؟ دی کې دوه بنیادونه وو. یو دا چې دی کې تجدید د هغې عهد وشي کوم چې ابراهیم علیه السلام خپل رب سره کړی چې که ستا دپاره زما د زوی قرباني م پکار شي دا به زه کوم. دا تجدید عهد دی. دویم په دې کې دا پریکټس دی چې ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زما بدنی عبادت او زما مالی عبادت دا د الله دپاره. منښت عبادت دی، دا به د پیر بابا د نوم نه، دا به د کاکا صاحب د نوم نه، دا به د الله د نوم. یو سړی چې دغه چل کوي چې د الله نه سوا د بل د نوم منښته کې څاروی لالی، شرک لالی بالفرض، پیسې وړي هلته غورځوي، جنډا او غلاف وړي، نو د الله رسول د هغه دپاره حکم دا بیان کړی دی چې د باندې د الله لعنت دی. د سړی ملعون دی، دی د الله د رحم و کرم نه ډېر لرې دی. دا پکې لومړنۍ خبره وه. دې تعلق عقیدې سره دی.
द्वे में वेलू लान अल्लाह मन सरक़ मनार अर्द संग चावड़म बनी के उम्मत मुस्लिमान गिरफ्तार जान तो मुसलमान वही और द गैरुल्लाह मनख्ते हो गई तो दे बल के हर सड़े अख्तर मनार निशाने तो वही मुनारे तो मुनार बोले वही मीनार अलामत दे जुमको सुहदूद भी दा सरकारी जुमका दा फलानकी का जुमका दा फलानी कोड दे दे हदूद मुतअय्यन भी जमुंग खलक आगा हो दा गुनाह न गणी सड़क पगाड़ा बाने बिलफरज पटेरे या दुकान दे तो पदमा दमा अटोल सड़क कब्जा की दायब न गणी खलक जमींदार पुली वही प्लने प्लने लारी आगा दकली सर के चौगोरे प्लने लारी वो जो पटो मियाँ से लड़शनो लिखे दे जोड़ शरीफ दायब न गणी खलक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस के फरमाई लानल्लाहु मन गय्यर मनार अर्द चाचे दजम के हदूद बदल करी पदम दा अल्लाह लानत यानी यो सड़े आगो पुला प्रदय वाले दा लारे कब्जा करे दा सरकारी हदूद उतर आगले दे बाद खलक सरकारी हदूद की जुमात दूर और समाज हुकूमत राजी नड़ई नोटो खलक तय खिलाफ बगावत की जुमात है नड़ो तजमा का वाखला दागे इंतकाल का ब्याह पागी जुमात जोड़ कर सोच दे अरवान की तो प्रदी जाएगी खलक जुमात नहीं जोड़े दा डेल वे जुर्म दे डेल वे गुनाह दे तब खल को तो दा गुनाह न करी दा सरकारी शरे दे नेहरू ना दे खोड़ू ना दे सड़कों न सुशवे क्या ओढ़े अब इंदवान ओढ़े जमुंग खल को दीन दा गण ले जब बस जुमात के मुंजो का खबर खत्म शो इस्लाम दायो मुकम्मल ज़ाबित अखलाक वे और दादा जुन तेरा बोले यो ज़ाबित दा हक चाहता न दे हासिल क्या प्रदेश मका कब्जा गई प्रदेश कोर कब्जा गई या लारे बदली रा बदली कम चे हद दे बस आगा हद दे दा में याद सत्य दा मसला चढ़ते निश्त रे कम चे जमुंग खलक भी जुमात तंग का होलार को लोगा दिन के दरोग मो है दा चा बकवास कर पर दिन के दा मसला चढ़ते निश्ता कि जुमात तंग के जुमात चे वक़फ़ ही बस वक़फ़ दे एक चाहते इख्तियार दानी चाहिए तंग ये वाले अर्थ ही गलत तरीका तो जान यो शे जोड़ के अगे तो दिन की दिन के दा मसाइल निश्ता दाद लानत बाइस बाद खलक प्रदेश बक कब्जे की तो हदीस करा दी यो सड़े चागे यो शिबर यो लेश मका कब्जे करे दा प्रदे नाजायज जो क़यामत परस बदागे ना अल्लाह और याज़म की जुड़ई अदल वे मरे ताजी खुदा गुनाह के भी रे लानत बाइस ड्रे में सो फरमाल लानल्लाहु मन लान वालिदैहि दा अल्लाह लानत ते पाग चावान दे चाचे दखपल प्लार मोर दागी द तान वाय सक जोश प्लार मोर ते जो थोड़ा कंजल गई सहाबे किराम हदीस करा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल आगा सड़े जहन्नमी रे चागा खपल प्लार मोर ते कंजल गई साहबा घोड़े ने खलगो आइयो प्लार मोर तक कंजल न खोल तो उस माहौल के गर्दा बाजी पूर्ण न बता हो रही कि खलक प्लार तो से हुई और मोर तो हुई मुसलमानान ख्वैन दो तो हुई प्लार लुणो तो हुई इन्हें बिल्कुल आ किस्म खबरें वरसर गई आ कंजल वरसर गई कम जिनसी ताल्लुक थी और नारी न दखपल खदे सरसा गई दासे कंजल गई खलक पने मोर तम दासे कंजल गई खलक दासे बेगैरत औलाद खुद अल्लाह चलन और गई औलाद दे सहाबे किराम अगी तदा डेरा नाशनाख का रशो चे आया खपल प्लार मोर तम कंजल गई नबी वसल्लम दाए बल शान जवाब और गई आगा फरमाई चिकरे यो सड़े द बल प्लार मोर तक कंजलू की ना सड़ी पफला पटे लग बोले अब अने कहीं कंजल तो चार कंजलों की स्ताप लार मोड़ था
نو گویا کې دې مطلب دا دی چې تا خپل پلار مور په خپل وکنځل، چا پلار مور ته کنځل مکو، د چا ښځې ته هم کنځل مکو، ځکه هغه سړی که ستا مخکې ونه کړي نو وروسته به وکړي، چېرته په دیوال به ولېږي، بل چا ته به ووایي. دنیا کې د ټول نه لوی دروغ کنځل کول دي، ځکه سړی په کنځلو عمل نه شي کولی. سړی کنځلو کې دی په دې عمل کولی شي، په دې سړی سپک ښکاري. حدیث کې راځي مسلمان هر څه کېدی شي، خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم استثناګانې کوي، یو پکې دا چغلخور نشي کېدی. بیا فرمایي مسلمان ابوزدل نشي کېدی، بیا فرمایي مسلمان بخیل نشي کېدی، بیا فرمایي مسلمان سباب او لعان نه کنځلمار نه. تر خپل نه چار وخت پلار کنځلې وباسي نو دې لږ خپل ایمان وګوري چې ما کې ایمان څومره دی، ما کې اسلام څومره دی. سب او شتم دا نه دی پکار. باب کم چې امام بخاری رحم الله تړلو دا غي کې تعلق د دې حدیث د دې جزو چې پلار مور ته کنځلې کول دا الله رسول په دې لعنت ویل او دا سړی ملعون دی. ملعون دا مطلب چې دې به د قیامت پر ورځ د الله د رحمت نه لري. په دې بشمیره انګینت واقعات سره د صحابه کرامو عمل کې، تابعین عمل کې، ان شاء الله موقع باندې با ایک سبا جو وایو. او آخری خبره دې باب کې فرمایلا چې لعن الله من آوا محدثا. دا محدث د دال زیر سره ویل شي او دال زبر سره ویل شي. محدثین دواړو طریقو سره وي. محدث سی وایي مونږه نو دا هغه چاته وایي چې هغه یو جرم کړی، جانی دی، جنایت یې کړی دی، ایو سړی هغه لا پناه ورکړي، لکه قتل یې کړی دی، تاولید چې پلان کې ځای کې سړی قتل کو اته بیا هم دله پناه ورکړي چې دلته پټ شي، نو دا سیز د لعنت باعث دی. د دې جرایمو نه روزه ښه. یو سړی ولګي په چې ظلم وکړو ستا خوا کې راشي او پناهي حاصل کړي، ته به هغله پناهي ورکړې. که مونږ داسې کولی چې مونږ هر سړی قانون ته سپارلی دا جرایم به زمونږ منځ کې نه وي. خو مصیبت دا دی چې هر سړی مجرم دی. یو سړی که هغه یو مجرم راشي ورته پته وي چې فلانی جرم یې کړی دی، دی ویره اوس کوڅې ته راغلی څه وکړم. مسلمان طریقه دای چې هغه د الله او د رسول فرمان برداري، هغه دې سوزونو پسې نه دي دا کم چې زمونږ خلک دي چې خلک بس وایي او زما کوڅې ته راغلی او کور ته راغلی او راغلی مور دا د لعنت باعث دی. یعنې یو سړی چې هغه جانی مجرم جنایت کوونکي له پناهي ورکوي دا د لعنت باعث دی. مجرم هغه قانون ته حواله کول پکار دي دې لپاره چې معاشره کې جرایمو ریشو راکم شي. او چې کله دا د محدث په معنی شي نو احداث بدعت ته وایي. محدث یا بدعت ته یا هغه سړی چې بدعت کوي. د یو سړی چې خپله بدعت کوي او هغه د دې کټوټه یي بالکل بل کار یې نشته خو بدعت پیدا کوي نو پته د الله لعنت. دارنګه هغه سړي باندې هم د الله لعنت دی چې د هغه بدعاتو سره او د هغې کوونکو سره محبت وي او هغې د مینې په بنیاد خپل ځای ته راولي. دې ته وایي لعن الله من آوا محدثا. بدعت ګناه کبیره دی. دې کې اوس وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای نه شروع کړې وه؟ شرک نه شروع کړې وه. لعن الله من ذبح لغیر الله. د بیا د عوامو حق خو چې لعن الله من غیر منار الارض. د بیا د پلار مور حق خو اوی فرمایل لعن الله من لعن والديه. د بیا ماخرتي حق خو چې لعن الله من آوا محدثا. دا عقل غواړي اوس چې دا الله رسول په یو مختصر څلورو جملو کې کم کم حقونه بیان کړل او په کوم انداز کې بیان کړل. دې ته وایي اوتیت جوامع الکلم. د الله د رسول خصوصیت دا دی چې الله هغه له ډېرو جامعو کلماتو علم ورکړی دی. مختصر خبرې کوي لیکن هغه د علم او د معرفت
मरकज़ुन अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।